د چا چې پیشه حرام، لباس حرام، خوراک حرام، ټوله ورځ کرتوت او کردار حرام، غل او ډاکو او بېمان او د قوم د غوښې او د ریشې دشمن. مار دومره ظالم نه دی، لړم دومره ظالم نه دی، زمری دومره ظالم نه دی، یو موذي شی دومره ظالم نه دی څومره ظالم چې انسان. دا انسان ماشومان حلالوي که نه؟ نو څومره ظالم چې انسان دی دومره ظالم یو موذي شی په مخ. بې ګناه سړي دوی ولي که نه دا سړی بولي لکه څه بلا در باندې وایي جي ما ته په ډکه حجره کې وایي چې غول مه خور. دا د پښتنو اصل دلته یو ډله ده پښتون دی، مونږ پښتانه. تاسو پښتانه یې؟ بینډ ته چې غږیږي پښتون، څوک چې ماشومانو له د ډمتوب دکان ویسته یا پښتانه یې، ډولکو ته چې بنګ لري چې هغه پښتانه یې. تاسو پښتانه یې؟ او د قوم بچي تباکي یا پښتانه یې؟ تاسو پښتانه یې که د بړو جولاګان پښتون دې ته پښتون نه وایي، لنګ وایي، لنګ جارو راغلی د سړک جارو کوه. پښتون چېرته دی؟ دې خوا وګوره موږ پښتانه یې. زمونږ ښځې په سیدسن پیر کې څه کوي؟ څه کوي؟ غسلخانې څه دپاره جوړوي؟ زمونږ ښځې په شیخ جنید صاحب کې څه کوي؟ زمونږ ښځې په شیخ حبیب صاحب کې څه کوي؟ زمونږ ښځې په اصحاب بابا کې شپې کوي که نه؟ وایي بېمانه په بو زیارت ته د اتوار نه وی اتوار دی، په بو لزما نه وی اتوار دی. شیخ صاحب ورسره او شیخړی ورپسې. تاسو پښتانه په کوچي بازار کې زمونږ ښځې څه چا په سټ په ویښتو چې د درېیمې تبې ورکېږي. صدر روډ باندې لیډا په موټر کې ناستي ماشوم قلارئ او لیډا یې دکاندارانو سره انګټي او هغې سره چې څوک چیړو کي نه چې تاڼې لره پورته لاړ شي نو وایي چې د شریفانو ښځې بربنډې ګرځي. د شریف ښځه بربنډه ګرځي، دا نن داسې کړي دا رمداس دی د څه ډیپو شو مبارک هم شه. دلته لا ورته سپۍ مدرولې چې ښځو سره هلکان چیړو. یو سړی ما ته راغی ویل جي زنانه په لار روانې دي هلکانو مالخره چې بار وځي د خرونو نه بچ کېږي. ویلې نه مال خو خره راوتې وه خرونو وچېړل. مونږ څوک لږ په شرمونو پټ شئ. پښتو نوم ولې الی؟ پښتو ولې شرموئ؟ دا قوم پښتون دی. صوبه سرحد ته چې راشي په ګورنمنټ هاوس کې ورته خټک ډانس وکړي، کوي که نه کوي؟ خټک لوبې به م لیدلي چې بنګه ورته نورو بادشاهانو ته دا وښایي چې د دې صوبې خلک دا پښتانه چې دي دا ډمان دي. دوی له د ګډا چل ډېر ښه ورکړي. نو په ارام کښېنئ، نه پښتو شته نه غیرت شته، خو بس دغسې څیزونه یو لکه خر او ټټو او ګیدړ او لومبړ او میلو. مونږ هم پکې ګرځو را ګرځو خورو او غول کوو چې مرګ راشي مردار شو دلاور مولا دې خدای ژوندی لري دی د جنت دغه را سره په قبر کېږي بیا لاندې چې هر څه کېږي. د خپلو هلکانو تم لګام وانه چولو آینده به دا نسل چې دی ټول دماغ. دې حرامیانو له د کوره خو دومره پیسې ملاویږي نه، دا حرامیان بغلي او دې حرامتوب له به دا پیسې پیدا. تاسو به بیا په لویه ګیره ګرځئ چې هله زوی مې غلا کې نیولی شوی دی. نو دې هلکانو ته لګام واچوئ، لاسونه او خپې پې مات کوئ، وینې پې روانې کوئ، ګینې دا آینده نسل تباه کېږي. 18 ورځې پسې یو مړی راوویستو، هغه به څه کول؟ هغه سپلایر دې د بډبېرې بیس تبا انګریزانو ته هغه ښځې سپلۍ. او خیم درته بالا ماڼی کې چې د بډبېرې بیس پیرنګیانو ته ښځې چا سپلۍ کړي؟ وی خیم اوس هم عدالت ژوند دی، اوس مسلمانې ښځې به پیرنګیانو ته لعنت په داسې قوم. هغه سره خلک مړي ژوندي کوي، د هغه خلک مړوله ورځي چې په لاره لاړ شي. دلته نه یو تاڼېدار یې بدل کړی و، ما ایس ایس پي ته ویلې ما تاڼېدار دی ولې بدل؟ وہ آپ کے بانا مانی کا ایک معزز آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ ہماری बेइज्जती करता है. मान वो तो मुआज़्ज़ज़ नहीं है, वो तो कंजर है. मुझे नहीं, कंजर तो नहीं है. उसने बोस्की का कमीज पहना हुआ है और लट्ठे की सलवार है और चश्मे लगाए हैं, कराकुल की टोपी पहनते हैं. माल ऐसी टोपी और ऐसी लिबास तो आजकल कंजर ही डालते. तेरे बोस्की पर कमीज और द कराकुल पर टोपा दो पदशपे में पे ऑर्डर कैंसर तो आ सप्लायर माल मड़े वेस्तल जायज नहीं वेल उबास ये जीते इजाजत हो माल जई के से कवई कहो जम वर पसेलार चिलारम व मिंबर रसूल नास्तिम च कब्र प्रानिस्तो और उम्बाय खख्ता लड़ा तबज़रा लड़ेकड़ा दुमरा दुमरा लड़ा मान रहुवत और जब कम अज कम दुमरा दुमरा वेख्तके वाला और दा से गरार सुपदे लहत की चिमाली चिड़ाना न बुझुवत और आमंडे में सैकल रा सराव आमे पजे प्रेखो और आमंडे में के और दे सड़ोर टोप को द कबर नो पे खौरे वरा चोरी अतल्ला सरजे पसे रईस दाग में दा हाल पस्तर गुली दले दे